کوم کسان داسې وي چې نافرمانه وي د مور پلار نافرماني کوي یا کمې جنکۍ یا کم هلکان مور پلار سره نافرماني کوي د مور پلار خبره نه مني او 24 غنټې په موبایلو کې لګي یا مطلب داسې چې غیر اخلاقي کارونه کوي. بعضې هلکان داسې وي چې په ایز نشو کې مبتلا وي یا کور ته ناوخته راځي او دغه رنګ یې نه روزګار کوي نه کور کې اخوا دېخوا مطلب مور پلار سره کار روزګار کوي او دا بې انتها نافرمانه وي د مور پلار بې انتها نافرمانه کس وي. نو دغه دپاره یا داسې وي چې په کور کې بې اتفاقي وي جنګ جګړه د ښځې خاوند منځ کې هم بې اتفاقي وي یا په خپل منځ کې بې اتفاقي وي هغې هم دا وظیفه شروع کړي. دا وظیفه انشاءالله ضرور وکړئ. وظیفه دا سوره کوثر بې انتها فایدې دي الحمدلله. ما مخکې ډېرې سوره کوثر باره کې ما مخکې ډېرې ویډیوګانې کړي خو خصوصا دا چې د ښځې خاوند منځ کې نه اتفاقي وي یا د کم او چا چې بچی نافرمانه وي او بچی بالکل خبر نه مني دا وظیفه شروع کړي. انشاءالله په کور کې به اتفاق هم راځي برکت به هم راځي او بچی به فرمانبردار هم جوړیږي نیکان به هم جوړیږي. سوره کوثر شروع کړي 129 دفعه. په دې باندې تاسو خوراک څښاک څیزونه هم دمولی شئ که اوړه غږوئ چې مطلب چای پخوئ یا بل داسې څیز کوئ په هغې باندې دموئ دا به کور کې ټول خورئ څکئ انشاءالله ټول